او دا مکس وکي چې زموږ شهیدان به پر دغه چوک ږدو که عزیزان پرېږدي که نه پرېږدي او د دغو شهیدانو مقدمه به ږدو. دغه اګریمنټ چې موږ له دغه سره کړی دی له حکومت سره هغه داسې زه تاسو ته بیانوم. 6 जुलाई 2024 लजारत कच्छ क्वेटा ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के तीसरे पंपिंग स्टेशन में 31 बेगुनाह पुलिस एहलकारों के वाशियाना सफाकाना कत्ल के खिलाफ अवल जुडिशल कमीशन के तश्कील के लिए हुकूमत बलूचिस्तान हाई कोर्ट को मुतफिका TORs के मुताबिक आज ही मुरासला जारी किया जाएगा. काफ़ी मुरासला लफाजा है. दोयमा नुक्ता हुकूमत बलूचिस्तान तमाम यानी दगा दहशतगर्दान दे पाक लिस्दा बबासी हुकूमत बलूचिस्तान तमाम सूबे में बशमूल जो इलाके हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतासर हुए हैं जिनमें ज़िला ज़ियारत, मंगला, हनवड़क, शाबान, जरगुनगर, हरनाई, खोस्त, शाहरागा, तकतू, कलाबला, कोटा कातिल बने खुद दोमरा गवाही वर्कवम तुरा द तक स्पिना योड़ा तक सरा दी रावड़ा. 10 जुलाई द ज़ियारत द शुहदाओ पदे गमेज़ा के दलता लमुश सरा मौजूद द मुख्तलिफ सियासी पार्टियानो डेरू कदरमनो मसरानो दलता पिंडाल की नास पदे लोय गमेज़ा बांधे दर्दे दलो زما سرتیرو پیاوړو ورونو قدرمنو عزیزانو لکه څنګه تاسې خبر یاست 16 جولای د زیارت د کڅو تاڼې او د سرانو په منځ کې پر یو خالي د اوبو په ټینکۍ کې په یو ډېره منظمه شرمناکه طریقه باندې زموږ دغه پولیس وروڼه چې ډېر تازه سکنې په پولیسو کې بدل سوي وو په داسې شاطرانه په چالاکۍ باندې راټول کړل او بیا چې خپل پراکسیان د TTP په نامه د اربکي په نامه دا یې په آس پاس غرو کې راټول کړی وو روزلی وو راوستلی وو پر دغو باندې بیا غږ وکړئ او زموږ دغه وروڼه یا په ډېر وحشت په ډېر بربریت او په ډېر بې رحمه ډول باندې په شهادت ورسول. قدرمنو عزیزانو د هغه وروستو چې دغه حکومت د دې ذموارانو د دې وزراو د دې بیروکریټانو او دغو افسرانو په کومه ناوړه چلند باندې زموږ سره کم چلند وکړي زموږ د شهیدانو کم سپکاوی وکړي قدم په قدم باندې د موږ ته د سازشو کم دامونه جار کړل هغه ټول ستاسو په وړاندې دي او دا ټول تاسې ټول د دې شاهدان یاست. قدرمنو عزیزانو داسې واقعات دا د قومونو په زندگی کې راځي خو فرق تفاوت یې دا دی چې ځینې اقوام دا خپل شهیدان چې کوم دی دا دستي خاورو ته سپاري لیکن هغه اقوام چې هغه ژوندي هغه بااحساسه وي هغه د کاڼي حساب کوي هغه د بوټي حساب کوي هغه خپله خاوره مور بولي هغه د یو بچي د هغه د سر او د وینې ښې خامخا سوال کوي. قدرمنو وروڼو زما غم شریکو زموږ د لوایکینو په غم باندې غمزده و پر دغه چوک باندې
چې موږ دلته دی رالو او د ځینو پښتنو وروڼو له لورې په انتهایی ناروا طریقه باندې له موږ سره سلوک وسو او یو کوچنی یادیانې چې زموږ پر وروڼو باندې د څلورو اړخو بمبار شروع و دوی یرغمال و موږ په دغه درنه کې دغه دانې له وروڼو سره په دغه پرلت کې ناست وو د دوی له لورې چې کومه سلوک د موږ سره وسو موږ پر دغه چوک باندې دلته شپه سبا سوه ډېر کم ملګري سره پاته سو او صفا خبره درته وکمه ډېر په پریشانۍ په حالت کې و لیکن بیا هم د یو غیرتي ولس د پښتون قام پیاوړي بچانو د هغو په ډاډ د هغو په ملګرتیا د هغو په وړاندیزونو ما هغه ټولې دسیسې هغه ټولې شیطاني منصوبې چې دلته د ځینې ژړغوژیانو له اړخه راتلې دا مه تر پښه لاندې کې او دا مه کس وکئ چې زموږ شهیدان به پر دغه چوک ږدو که مه عزیزان پرېږدي که مه نه پرېږدي او د دغو شهیدانو مقدمه به ږدو قدرمنو عزیزانو دغه وروسته موږ څلور پوینټه په ډېر معذرت سره دا وایم دا پولیټیکل پارټیانې چې له موږ سره تر اوسه پورې شانه به شانه ولاړې دي وژه په وژه ولاړې دي په هغه ټایم کې تر دغه پله لاندې دلته دغه د شهداو لوایقین زه ورسره موږ دغه پرېکړه وکړه چې دا شهیدان دا د قام شهیدان دي موږ به سوال پورته کوو موږ به پوښتنه کوو موږ به غوښتنه کوو د دې سزا څه وه د دې ګناه څه وه دا د په څه په شهادت ورسول دویمه غوښتنه موږ دا وکړله دا مې فیصله وکړله چې دا بچان دا زموږ وروڼه دا خو په شهادت ورسېدل لیکن دا زموږ وروڼه د دوی سوري سوري جسدونه د دوی په تیزابو باندې مسخ سوي خوندورې ښایسته څېرې دا به د دې قام د ژوندیو دپاره د دوی د بچانو دپاره د دوی د اولادو دپاره دا به سپر کوو او دا شهیدان به د دې سپېڅلي قام د دې غیرتي قام د دې محکوم قام د سبا او د بقا شهیدانی قدرمنو عزیزانو درېیمه غوښتنه زموږ دا وه چې دغه اپسې چې دا محافظ فورس نه دی دا یو قاتل فورس دی خصوصا د پښتنو قاتل فورس دی د بلوڅو قاتل فورس دی د ټولو مظلومانو قاتل فورس دی بتخور دی دهشتګرد دی دغه فورس چې موږ باندې تپلی دی تنخواوې مړي بتې هم خوري رشوتونه مړي تیلونه مړي موږ بېروزګاره ولس هم تنګوي پر کورو باندې زموږ د عصمتونو زموږ د چادر او د چارنیوارۍ د دې د تقدس د دې پامالي هم کوي دغه فورس به زموږ درېیمه مطالبه یې چې دغه فورس به له موږ به وړی له کومو ځایو چې ما راوستلي دي په هغه ځای کې بېتاله کوئ قدرمنو ملګرو څلورمه غوښتنه زموږ دا وه چې زموږ پخواني پولیس چې لیویس چې دغه وروڼه دي دلته په دغه کنټینر کې پراته دي یا هغه چې ویوړل هغه زموږ لیویس وروڼه هغه لیویس فورس دا به برته باله ولې دا هغه فورس دی چې د قام بچان دي د دې تاریخ دی دا جنګېدلی دي پر خپل وطن ژغورنه یې کړې ده د خپل ولس د عزت د ناموس خیال یې ساتلی دی زموږ ورباندې اعتماد دی
زموږ د اولنیو ورباندې اعتماد و، زموږ د نیکو ورباندې اعتماد و، زموږ د پلرو ورباندې اعتماد و، زموږ ورباندې اعتماد دی. دغه فورس په برته پر خپل ځای باندې په خپلو تاڼو کې په خپلو علاقو کې برته سکندۍ رابالوئ. عزیزانو بیا دغه سیاسي پارټیانې دا د دوی مشران چې په هغه کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ډېر پیاوړی مشر صوبایي صدر قدرمن زیارتوال اعلی و، د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ صوبایي صدر ننګیالی نصرالله خان زیری و، د نیشنل ډیموکریټک پارټۍ صوبایي صدر احمدجان خان و، د بی ان پی او د نیشنل پارټۍ ډېر قدرمن غړي ډاکټر اسحاق بلوچ او هغه حسن بلوچ صاحب و، د جمعیت علما اسلام مولانا واسع صاحب و، بیا دلته دی راله نور ملګري به هم ورسره وو. دلته رال دغه زموږ د حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو لړۍ پیل کا. په هغه مذاکراتو کې یو وار بیا تاسې شاهدوم چې په هغه مذاکراتو کې د مولانا صاحب په ذریعه باندې سی ایم صاحب چې هغه کم تجاویز یې شو چې دلته یو افیسر دی هغه ډېر پیاوړی دی هغه به سکندۍ د دې پلټنې کوي. بیا تاسې ګواه یاسته په هغه اول نشست کې د لوایقینو د شهداو د لوایقینو په ملاتړ په هغه اول وار مدا مسترد کړي. د هغه وروستو دغه سیاسي ګوندونه چې دا ما نومان واخیستل ورسره نور ګوندونه هم وو، د دې ټول دغه صوبایي مشرتابه چې د خپلو مشرانو سره په روابط کې وو په رابطه کې وو دا هغه باقاعده دغه زموږ شهیدان په کامي شهیدانو بدل کړل او وچ کلک له موږ سره له لوایقینو سره د دې ټول کامه سره ودرېدل او تر اوسه ولاړو. زه سلوټ ورته کوم. قدرمنو عزیزانو بیا دا د مذاکراتو یو ډېره اوږده څوک چې له چا سره یوه لیکه یا یوه خبره ثبوت سته هغه به راځي په دغه جوډیشل کمیشن کې به پیښوي. موږ له دې سره موږ چې کم دی دغه د اپسیس دا فورس د دې د ویډرال یا د دې د واپسۍ دپاره پر دې باندې موږ مسلسل سکندۍ ټینګار کړی دی. ورسره موږ چې کم دی د خپلو لیویزو د دې د بهلۍ سکندۍ موږ پر دې باندې ټینګار کړی دی. نو قدرمنو عزیزانو هغه ټیکسټ چې هغه موږ چې کم دی له دغو خلکو سره کړی دی هغه ټول ستاسې تر مخه ږدم چې په دې کې به یو شی نه په تاریخه کې نه به په ابهام کې نه به زوماني دا به ټول ستاسې په وړاندې د کام مقدمه وه د کام تر مخې ږدو دغه د ټولو پارټیانو د دې مشرانو د شهداو لوایقینو د دغو ټولو دا مشترکه چونکې دا د کمیټۍ غړي وو د دې د ټولو چې کوم مشترکه دغه اګریمنټ موږ د دې حکومت سره کړی دی د دې ټولو له لوري له اړخه زه چې کوم دی دا بیانوم. قدرمنو عزیزانو دا په اردو بیان کوم. تحریری معاہدہ مابین حکومت بلوچستان و لوایقین شہداء زیارت پولیس اور آل پارٹیز یعنی د آل پارټیز کوم مشران وو لکه د عوامي نیشنل پارټۍ اصغر خان اڅکزی قدرمن، د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ قدرمن زیری صاحب، د جمعیت علما اسلام مولوی کمال الدین صاحب، د پی ٹی آئی عادل خان بازی صاحب، داؤد شاہ کاکڑ صاحب، د جماعت اسلامی متین اخونزاده صاحب او دلته زیاده شیم دغه دی سلیم حماد صاحب د انډیم سکم دی احمدجان خان، د مظلوم ولسی تحریک عباس خان دورانی صاحب، د بی ان پی سکم دی آغا حسن بلوچ صاحب، د نیشنل پارټي ډاکټر اسحاق بلوچ صاحب، بل مشترکه کمیټې او دغه موږ لوایقین
دغه اګریمنټ چې موږ له دغه سره کړی دی له حکومت سره هغه داسې زه تاسو ته بیانوم 6 जुलाई 2024 लजियारत कच्छ कोयटा ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के तीसरे पंपिंग स्टेशन में 31 बेगुनाह पुलिस एहलकारों के वाशियाना सफाकाना कत्ल के खिलाफ कोयला पाठक उस सिकमदई शोहदा ज़ियारत चौक दी लवाकिन शोहदा और सियासी पार्टियों के धरने और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में दर्ज झैल मुतालबात पर इत्फाक हुआ द तशरीह को ज़रूरत नहीं का ना हाँ अव्वल जुडिशल कमीशन के तश्कील के लिए हुकूमत बलूचिस्तान हाई कोर्ट को मुतफ़िका TORs के मुताबिक आज ही मुरासला जारी किया जाएगा काफ़ी मुरासला लफाजा है दादा इसलिए दजे बदलश सकंदे वजाहत दर तवकम मुश सिकम वकला साहिबान दी मुश दो गुंदुनो दागो बकायदा सकंदे मुश यो पैनल जोड़ कई पागे के लमुश सरा मुश वकील दूसरा नंबर सादिक एडवोकेट अबीबुल्ला नासर साहब दागा पर मशरई की दागा मुश वकीलान इसकम वागो बकायदा दागा TOR दा टर्म ऑफ रेफरेंस होते हुए यानी कम शान पुश्तने बकाय जपा अदालत आगो बकायदा सिकंदे दियार लस पॉइंट दागा TORs जोड़ कर स्पागे की जब एम नुकात दरतियान स्पागे की बा दा शय मालूमात दाई कोर्ट पदरे सीनियर जज जुबानी मुश्तमिल पैनल बजोड़ाई याओ दुआए में खबर अदा په دغه ټرایل چې کوم دی یعنی دا کیس چې کوم دی دا به وپاني دا به هر څوک ورتلای سي هر پښتون هر بلوچ هر په دې درد باندې غمزده دردېدلی انسان ورتلای سي د هغه تر مخ به دا کاروایي درېیمه خبره دا ده په دې کې له هر چا سره چې هر رنګه شواهد دي هغه د ګواهي دپاره ورتلای سي څلورمه خبره دا ده چې دغه پلټنې به کېږي چې دا خلک چا دلته دی راوست یو دویمه خبره دا خو انټي ټیرریست فورس نه و دا یې ولې سکندی د دهشتګردانو مخ ته ودرول درېیمه خبره دا ده چې دغه پولیس فورس د دې له یو میګزین یعنې کم اصله ولې ورکړه بله خبره دا ده د دې خبرې به تعین کېږي چې دا خلک دلته یرغمال وو او دوی چې کوم دی و دغه EFC ته و دا ضلعي اډمنسټریشن ته و دا تانه ته و دا ATF ته و دې ته بارها چې کوم دی خواستونه وکړي چې د خدای دپاره تاسې راسئ اصلي راوړئ او زموږ مدد ته راسئ او دا دوی نه ورال د دې ذماران چې کوم دی دا به په ګوته کوي او ورسره په دې کې به دغه ټول چې کوم پلان دی دغه پلان چې کوم دی دا به چې کوم دی عدالت ته پیښیږي او بله خبره دا ده په دې کې لړلي هغه ټول کرکټرز هغه ټول ګناهګار انسانان چې هغه یا قاتلان دي یا د قاتلانو چې کوم دی ملګري دي کاغه د ATF په شکل کې دی کاغه د EFC په شکل کې دی کاغه د ضلعي انتظامیه په شکل کې دی کاغه د افسر په شکل کې دی کاغه د EFC په شکل کې دی هغه ټول کردارونه به ښکاره کېږي او د پاکستان د قانون مطابق سکندی هغو ته به سزا ورکول کېږي بل په دې کې دا دی چې دویمه نکته حکومت بلوچستان تمام یعنی دغه د دهشتگردان د دې پاک لست دا بباسی حکومت بلوچستان تمام صوبے में बशमूल जो इलाके हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतासर हुए हैं जिनमें ज़िला ज़ियारत मंगला हनवड़क शाबान जरगुनगर हरनाई खोस्त शाहरागा तकतू कलाबला कोटा दुकई په دې کې شامل دي د دې دهشتگردانو د دې بتخورانو دغه مسلح کم ګروپان دغه جرایم پیشه عناصر د دې خلاف کاروایی کوي او دا به څنګه له دې وطن ورکوي او په دغه سلسله کې یو بل کړی دا ده چې د وزیر اعلی صاحب په سربراهي کې به د امن امان په حواله باندې تمام کوم سټیک هولډر دي یعنی سیاسي پارټیان دي لوایکین دي یا نور شهریان دي سکیورټي ادارې دغه سربراهان کوم سیاسي پارټیان دغه به ټول دې ته به بریفینګ ورکوي او دغه شان به ښکاره کوي چې دلته دغه جتې او دغه دهشتګردان داسې دغه میټینګ به وکوي بیا دا زموږ مسایل چې کوم دی هغه به د میډیا له لارې تاسې خبر کړي چې دا څنګه وو اچھا درېیمه نکته لیوی سپورس کا پولیس میں انضمام یعنی دغه زموږ د لیوی سپورس چې کوم و پخوانی د هغه بحالي هغه دارنګه دی لیوی سپورس کا پولیس میں انضمام پر نظرثانی और गौर खोज के लिए असम्बली के पार्लिमानी पार्टीज
बशमूल वो पार्टियाँ जिनकी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है, पश्तूनख्वा नेब, BNP, जमात उलमा इस्लाम, नज़रियाती, PTI, NDM के रहनुमाओं पर मुश्तमिल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 15 दिन के अंदर तलब किया जाएगा। अगर कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक राय न हो सका तो उस सूरत में असम्बली के अंदर राय शुमारी की जाएगी। पदी की यह दगा मुश्किल सिकंदी मुश्त दरपेश दी सीधा दुई वेले दागा मुश्त असम्बली पे एक्ट बानी ख़त्म कड़ी दी खूब दगा मसरानो दुई सिकंदी पर दगा शी बानी इसरार वसरा वकई सिक पार्लिमान की दननी पार्टियाँ दी या द पार्लिमान दबानी पार्टियाँ दी मुझ तासी बटोल सरक्षेनो पदगा खबर बानी बसिकंदी इत्तेफाक सर कहो सिजमुज आगा पखवानी निविज द बहाल सी और सी पदे सर मुतफिक सोलो ब्या बता सी दगा पार्टियाँ सी पार्लिमान बरखदी په پارلیمان کې دننه دي هغه به باقاعده بل راوړي او دغه بل په ترڅ کې به دغه زموږ پخواني لیویس فورس کم دی دا به باله شي. څلورمه خبره بلوچستان के दगा FC बलूचिस्तान के तमाम शहरी इलाकों में अमन अमान को यकीनी बनाने और बतदरीज जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए पुलिस के इस्तेहकार में इजाफा किया जाएगा। बलदा खबर दा सिपदाशार की यानी दगे खबरी वजाहत दर तकौम सीधा का दुई नाकीदी द FC पर हर जाय बानी पर कदम कदम बानी नाकीदी कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो आए सरदी मोटर क्लास का डिकई क्लास का हाव का दाव का दा मुसरानो दगा कमेटी दगो बाकायदा पर दे बानी दगा स्टैंड वाखिस्ती सिलदे खल्गु बमुश सिकंदी खलासे ब्या दुई सिकम दे दगा शेष कार कड़ई दे सियौ सलवेश ताराबा यौ सलवेश ताराबा रुपई दा द पुलिस द पारा इशोल सविदी पावला दगा की बा सिकंदी दगा खल्क दगा नाके लकई दा ब पुलिस तावला कई ब्या ब पुलिस द सिकंदी मुकम्मल इख्तियारात और कई अब दगा खल्क सिकंदी दा बजमुल सुबेजा खपल बेरुकोत जी। पिंजमा खबरा دا به زیلی پوینټونه دی هغه څلور په دغه زیارت کې چې دوی دغه پای پراکش کړی دی لمانګي زه لډې مزه بیا دلته د اسکندر ټینکیانې جوړې کړي دي نو هغه یوغه علاقه ته مډګارچ وی یا د زموږ علاقه بیا دا د تانې ایریا ده بیا له تانې ځونی سي تر د اسرانو پورې بیا د بازي قبایل مزکی دي زموږ د دې تر د تقسیم پورې دغه مزکی ودی ته بیا پینکې وی دلته دای سودوی دا کم پایپونه راغځولې دي ټینکیانې جوړ کړي دي دا د خلکو د پلورو پر نمو دي د نکانو پر نمو باندې باقاعده خسراتي نمبران دي د دې لپاره کمیټې جوړه شوه چې هغه سټیک هولډر هغه مالکان یا پتیداران چې د هغو مځکو اسلامي نمونه یاد کړه د هغو مالکان دي دغه سرکاري کمیټې به د هغو سره کښیني او د دغو خلکو چې کوم حقوق دي مالکانه د هغو تعیین به کوي او هغه حقوق څنګه د هغه به ورسپاري د هغو به ذمواري. پوینټ نمبر 6 شپږم پوینټ तमाम शहदा दाग दुई सरकारी सिकम दगा दी पॉलिसी दा तमाम शहदा बशमूल सिविलियन शहदा के लवाकिन को मुरविजा पॉलिसी के तहत शहीद डिक्लेयर किया जाएगा और उनके लवाकिन और बच्चों की कपालत व तालीम हुकूमती पॉलिसी के आइन मुताबिक की जाएगी और मुआवजा मुरविजा पॉलिसी के तहत दिया जाएगा। याद रहे कि शहदा पैकेज में मुआवजा प्लाट बच्चों की तालीम व कफालत शहीद कोटा में भर्ती और शहीद की तनख्वाहें 60 साल तक रहती है। दादा सिकंद यागदुई हुकूमती पॉलिसी दा सर्विस की सिकम द फोर्स खलक सिकंद पर शहादत व रसाजी दागो द बचान कफालत दागो तालीम दागो व्यापार दगा की नौकरी मुश्खदा वर्तवेली मुश्दा नौकरी सिकंद दालता न गाड़ू केबल जाके राके टिक लेकिन मुझ सिकंदे पे दगा फोर्स की नूर बचान सिकंदे यागा ना आस्तू मेरे पे दगा क्या आस्तू न दीदे पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या आस्तू और बाखिर की दगा आत्मा शा दगा ज़मूजो दुदई फरमान से कम वो दगा एग्रीमेंट रू समाता इस तशकारा कहीं अच्छा दगा यो सोन मान लमा पात सिवियो सिदा ददा मुज़ाकिराती कमेटी से द मुख्तलिफ पार्टियानो पर मुसरानो और द शोदा और पलवाकिन बानी मुश्तमिलो पागे की जमात नज़रियाती से वो मौलवी अब्दुल कादिर लोनी साहब द इंडियम गामजान खान द अंजुमन ताजरान मरकज़ी अंजुमन ताजरान अब्दुलरहीम काकड़ यासीन मेंगल साहब द जमात द मजलूम अवामी तहरीक
عباس خان درانی د حمایت صحیح اوس د شکریا ده اچھا یات مکلا قدرمنو عزیزانو موږ متفقه په دغه اګریمنټ بعد موږ متفقه دا فیصله کړې ده چې دغه درنه چې کوم دی د دې موږ د اختتام اعلان کوو او سبا او سبا پر 4 بجې ماسپښین مازدیګر په ایوب سټیډیم کې به د دغو شهداو جنازه کوو نو بیا به لږه وروسته دغه شهیدان د امبولانس له لارې خپل پلرني کلو ته بیاستوو او هلته به د دوی سکندۍ تدفین وي قدرمنو عزیزانو له ما سره الفاظ حلفاً درته وایم ایمانا درته وایم والله کسته چې زه څنګه په کومو الفاظو باندې د دې غیرتي ولس زه شکریا ادا کړم زه د ټولو پارټیانو د هغو د کارکنانو د هغو د مشرانو خصوصا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محبوب چیرمن ګران محمود خان اڅکزي د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ګران چیرمن قدرمن خوشحال خان کاکړ د بی ان پی منګل سربراه سردار اختر جان منګل د این ډي ایم مصر محسن داوړ صاحب او د غرنګه د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر قدرمن مشر ډېر پیاوړی ننګیالی پروردګار دې تل د ده سایه د پښتنو پر سر لري ګران خانجي اصغر خان اڅکزی او د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ صوبایي صدر نصر الله خان زیری د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ قدرمن صوبایي مرکزي جنرال سیکرټري قدرمن ډېر محترم او په خپله وینا باندې وچ کلک درېدونکی انسان محترم زیارتوال لالا او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر قدرمن قهار خان ودان د عوامي نیشنل پارټۍ ملک امان الله کاکړ د عوامي نیشنل پارټۍ سردار رشید خان ناصر د پی ټي آی مشران د این ډي ایم احمدجان خان د مظلوم ولسي تحریک صادق خان اڅکزی عباس خان درانی او دغه تره د مرکزي انجمن تاجران رحیم کاکړ صاحب رحیم آغا صاحب امردین آغا د پی ایس او وارث افغان شفیق دلشان سیف الله نور ملګری د پی ایس او مزمل ایاس زیارتوال د وحدت المسلمین علامه راجا عباس ډومکی صاحب د مرکزي اهل حدیث ملګری اسپندیار کاکړ حدود جمال بړیسی او د دې علاوه هغه ټولې خوندې هغه پتمنې خوندې هغه غیرتي مندې هغه ننګیالي بچان چې هغه رال دلته په ډېر پښتني ورورګلوي باندې په افغاني غیرت باندې په همت باندې دلته مظاهره وکړه موږ ته ډاډ راکوي و هغو ته زما له طرفه زموږ د لوایکینو له طرفه د ټولې کمیټۍ له طرفه سور سلام کوم او عزیزان یوه خبره بله درته وکړم زموږ دا تحریک دا خالد نسیم یا د نورو لوایکینو د دې دپاره نه دی دا شهیدانو دا کمال وکوي چې دا پښتانه ورسره مظلوم اقوام بلوچسترونه هزارګان محکوم پنجابیان دلته مصر په دې خاوره باندې اوسېدونکي ټول اقوام دا ټول یې سره یو ځای که او پښتنو دا ثابته کړه چې پښتون ولس که په دې ملک کې دی که زموږ لوی افغانستان کې دی که د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی دا د یوه جسم په مانند دی هر څوک چې دې جسم ته په ناوړه ګوري کاږه ګوري یا د دې یوه قطره وینه تویوي دا ټول ولس چې کوم دی دا ټول وجود چې کوم دی دا ټول پښتون افغان چې کوم دی دا درد مې صحیح او د دې حساب غواړي نو ورونو په دغه جذبه باندې دغه انشاءالله دا مې یقین دی چې دغه شهیدان
دا به زموږ د سبا زموږ د بقا زموږ د بچانو د دې د بقا د دې دپاره به انشاءالله سپر کېږي د دې د سر سایوان به ګرځي او خدا ناخواسته که د یو پښتون بچي سره چا بیا داسې دغه وکوي د دې په 10,000 ګونه جذبه ورورولي یووالي اتفاق اتحاد راوځو به او دنیا ثابته کړې ده چې د ظلم په وړاندې تر ټولو لوی مقاومت دا د ولسونو د قومونو یووالی دی اتحاد دی او بله خبره دغه د جمعیت ځینې ملګري پاتې سوي دي خامخا نومان اخم یو منټ